دا دې وروره له خیره سره سکویټشان دا دې دغه چمچیانې ښه وسوې چمچیانې دا دې ښه وسوې دې په خپلو مجلسو کې کېدای شي یو سړی یا نور یا دلي هستې مجلس کې دي په خپلو مجلسو خبرې هست زه پوه شم یم خبر نن که زما دغه ځوانان راولاړ شوي دي په دې کې دونه ګڼ دومره صلاحیت او استعداد دی زما د ملا شنه شي چې زه ستاینه نه کوم خو دا غلطي به دا به بیا ما نه مایوسه کوي دا به بیا ما د مایوسۍ شکار نه جوړوي زه په دنیا کې له چا ګیلې نه ګیله د کمزور سړي کار هغه سړی ګیله کوي چې کمزوری او بکر صدیق د سیدې بېعزتي دپاره دغه خبره کافي ده چې دې ګیلې کوي یو دویمه خبره نه صاحب ګیله ارزي هم نه ګیله له چا کوي یو سړی چې کار کوي ګیلې نه کوي هغه روان دی خپل ټارګېټ ته ځان رسوي ما له چا څه کار دی سړی څه ته ځان ته جمپونه جوړوم غیري دې ته ولاړم دې ته ولاړم دې ته ولاړم دې ته زما ژېړه سپینه شوه یو کار نه دی ښکار شوی چې ما څه شي وکړي ته ما ته پښو راکړه شوه زه به تا ته پښو راکړه شوم دا کار خو ډېر کمزوري کار دی نو الله جل شانه د چا سړی د خیر په کار کې ولاړی الله به هم مدد کوي الله به هم نصرت کوي خدای به ذاتي استعداد او صلاحیت لري ورنه دا قوم بیا مایوسه دی دا قوم بیا چیز دی بیا مایوسه دی که مجبوري لري قوم درځه مایوسه دی که ذاتي استعداد او صلاحیت نه لري قوم درځه مایوسه دی موسی علیه السلام راغی شعیب علیه السلام نور ورته ویلې موږ ته د افسونه یو ناولده سړی راغلی و دا یې راوبکړ ورورسته زوی راغی چې راویستې بیا دې ورته ویلې بابکه دا مزدور ولګوه ولی په خبره کې دوه خبرې ورته وکړي انه قوي امین یو قوي دی بل امین امانتدار دی امانتداري سوا موسی علیه السلام تر مخکې شعیب علیه السلام دور روانه و ده ورته ورته شاته سه ما له تازه خایا راځي چې ته کاټه ژبه خواته غږ کوه یا ډبره غورځوه زه هغه خواته خپله کاټه شم دی دا امین دی چې شاته کوم خاین نه دی چې زما په شا کتل دا امین دی زه شاته کوم دی مختصو دویم د کار والا دی دومره سولغه دومره اوبه چې په څلورو شپو نس راچله دی کار راوښه نن به په تا کې دا دوه شیان خامخا یو به معتونه یو به سمجدار معامله فهمه به که معتون یې معنا نه لري ستا اخلاص معنا نه لري او دویمه خبره دا ده فهم لري سمج لري معتونه خو امین نه هم زما په کار دی دا زما ځوانان دا به په خپل استعداد او په خپل صلاحیت باندې به پرایمت کې کوشش کوي غر نه درځي فیصلې نه درځي واک نه درځي اختیار نه درځي دا هیڅ شیان نه دا د الله قدرت دی د الله نظم دی ګوره دا خبر اړ واوري دا زما ذاتي تجربه ده کوم ځای چې استعداد صلاحیت نه لري کوم ځای کې ټوپونه وي الله یې عزت کوي دا د الله د حکمت خلاف خبره ده چې ته استعداد نه لري هغه کورسي له ټالۍ وي چې کوم ته نه چتلره ته دا قابل نه ستا په شی په وای سره ورته ته عزتمن قسم په بالله قسم قدر نه سره تا کې استعداد پیدا سو مرزه الله به راپورته کی پر هغه کورسي به دې چې ته صلاحیت لري زوال کستا په کمیټي کې استعداد او صلاحیت ستا ما دې چا څه وکړ تا زره ورکړې دې د بارے چې ما ته خبرې زه بچا کې چورتم ډیر نو زه چې کوم ځای ته ودرېږم کوشش دی چې دا حق ادا کړم نن که په تا کې استعداد شته ته ټالۍ سیادت لمه تا ته به الله سیادت په خپله درکړي د دې وجې زما عزتونو الله دې دا مجلس مبارک کړي نن چې څومره مجلس ملګرو وکړو ډېر خوندور مجلس یې ډېر بهترین مجلس یې کوم قومونه چې د ژوند د کولو استعداد نه لري هغه بربادی شي که په ککرۍ اصلو ډېر یوه معنا نه لري چې په کومو قومو کې استعداد او صلاحیت واک هم د هغوی اختیار هم د هغوی وسایل هم د هغوی امن هم د هغوی عزت هم د هغوی حیثیت هم د هغوی مسکین هم پکې برابر وي تو سترګې د ټیکرای هم له سره لري سپین ږیري هم په عزت دي ځوان هم په عزت دي ډاکټر هم په عزت دي انجینر هم په عزت دي ملا هم په عزت دي د دنیا ټولې طبقې په دې کې په عزت من قوم سره تشي دا یو قوم دا چې نه ده په زمانه کې درې غویان وشه د تور سپین سور شیر په کوشش کوي زماره خړای وای خړای اس ولڅ به کوم کې دې زما چم زه
سپین راغی هلکه ته چې ښکاره دی بدرنګو سره ده تک سور دی تک تور دومره ښایسته ځواني ده زه خپل کار کوم هغه یې جلا یې کړو شعر وکړو وسره ته تا تور څه کوي تک تور ستوري شو چې کله تور واره تور وځړ ورپسې ځړې وزه خپل ته خورڅم چې ما سپین ور وخورځ زه خپل ته خورل څو ستا دا خیال دی چې په بې اتفاقۍ او په ناچاقۍ او یو د بل په پښو په کشولو باندې به زما به حیثیت وي زما به عزت وي زه به بچا یم نه ستا نن د خپل ورور ته یو کډی کښلی انسان به ته هم کېږی غم یې مه کوه قومونه الله بربادوي په بدنیتۍ باندې دا یو غر دی دا به یا بلې دا مجمع 40 کاله بعد نشته دا ګڅه پاڼې تر خاورو لاندې دي زه ستا پښې څه ته راکړم هغه ګیدړه نه وه ولچک نه وه ځان چا دا تور غر نه و خرجي چې خوړ شوی وو موږ مسکینان موږ در په در نن په دې باندې ستا سره بې عزته نن په دې باندې ستا سره ګریوان درسلي کړم نن په دې باندې تا سره حکومت رسوا بې عزته کړم په دې وجه زما عزتونو الله جل شانو ده ستا په محنت کې برکت او خیر او هر څوک چې ما زاګېله وغوښتې زه یې وغوښتم په تور شپه ورځم جزاک الله زما د دې قوم دا زما قوم دی دا زما ولس د دوی په خوشحالۍ زه خوشحاله د دوی په غم باندې زه غمجن د دوی په اتفاق باندې زما شمله جګه ده د دوی په بې اتفاقۍ باندې زما شمله پنځه د دوی په امر باندې زه په امن یم د دوی په خوشحالۍ باندې زه په خوشحاله یم چې د هر خدمتي دا د خوشحالۍ خبرې دي دا د الله او د الله رسول خبرې دي نو الله د ستې مهنت ستې کاوش دا د الله په خپل دربار کې قبول کړي یو خبره بله درته کومه هغه ده یو سړی چې څومره لوړ خیږي څومره حیثیت لوړ شي دغومره کار لوړ شي صحیح خبره پوهېږې که نه ته چې اوس څومره